مسلمانان دي بار ربیع الاول خصوصي تور باندې مناوي او نه دا شپه هغه کې خیراتونه وکړو او جلوسونه روباسو او صرف یو خصوصي ورځ باندې دا چرته هم دا صحابه او دا کار نه دی کړی. په 11 سپاره سورۃ یونس کې آیت نمبر 58 الہ العالمین فرمائی قل بفضل الله وبرحمته، اے محبوبہ خپل امتیانو ته او فرمایا چې په فضل د الله باندې او په رحمت د الله باندې فلیفرحوا تاسو خوشحالی منو کوي. هو خیر دا ډیر بهتر دی د سنا هو خیر مما یجمعون د هغینه چې تاسو را جمع کوي. نو اوس آیات خو مونږ ته ذکر شو مطلق فضل او مطلق رحمت ذکر شو او د رحمت نه مراد څه دي. نو پدې کې ډیر مفسرین شتا او ډیر روایات شتا چې د فضل نه مراد قرآن عظیم الشان اخلی او د رحمت نه مراد دین اسلام اخلی. نو د دې مونږ قائل یو. داسې روایات شتا لکه مفتی محمد شفیع عثمانی په تفسیر معارف القرآن کې قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا د دې آیات تلان دي پر روایت د عبد الله ابن عباس هغه فرمایي چې د فضل نه مراد قرآن کریم دی، د رحمت نه مراد حضور علیه الصلاۃ والسلام دی. داغه د تفسیر هغه الفاظ درته بیانوم. هغه وی د رحمت نه مراد حضور علیه الصلاۃ والسلام دی، زکت حضور مراد دی چې قرآن کریم کې رب فرمایي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب د دې امت لپاره رحمت را لېږلی شوی دی. نو لہذا د رحمت نه مراد حضور علیه الصلاۃ والسلام دی. دا د چا فتوا ده؟ د چا